مسلمانانو وروڼو د چا چې اولاد نشته بیخي د هغوی دپاره یو زبردست او بهترینه وظیفه یاره چا اولاد شته لیکن جینکۍ ډېرې دي نارینه اولاد یې نشته د هرې زنانه او د هر سړي په زړه د ارمان چې مال الله جل شانه نیکمل اولاد راکړي دوه بهترینې وظیفې راته ښیم انشاءالله موږ ډېره خلکو لولې کړي او الله رب العزت ته هغه نعمت ورکړی دی د اولاد د چا چې جینکۍ دي نو هغوی دپاره هم الله تعالی ورته نارینه اولاد ورکړی او چا چې بیخي اولاد نشته نو الحمدلله هغوی ته هم الله جل شانه اولاد نصیب کړی دی د چا چې بیخي اولاد نشته هغوی دپاره وظیفه دا ده چې روزانه به زر فیرې استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او 1,50,000 پیرې به دا وظیفه ځان له وکړي یا وهابو یا وهابو دې کې یو مسله ده د عادتمندو مسلمانانو باید زنانه یا باید نارینه چې دا وظیفه وله موږ ورکړو نو بیا یې ځان خلاصوي تش تعداد پوره کړي داسې وایي یا وهابو یا وهابو یا وهابو نه جي یا وهابو په ښکلې په احسنه طریقې سره به دا وظیفه وکړي 1,50,000 پیره چې هر څونه وخت کې برابرولی شي او ورسره به زر پیرې روزانه استغفار وایي اوس د چا اولاد شته دی لیکن جینکۍ د نارینه اولاد یې نشته د هغوی دپاره وظیفه د سورت یوسف که موږ سره رابطه کوي موږ به ورله ورکو تعویضو او که نه ځان دپاره یې پخپله لیکلی شي زموږ د سیډ او اجازت دی چې سورت یوسف به ولیکي په کاغذ باندې غونډ صورت هغه صورت به په دغه کې تعویض کې بند کړي تعویض به ترې جوړ کړي په لشټک کې به یې بند کړي زنانه به یې غاړې ته واچي هغې کې یو شرط دا دی چې دغه تعویض به دا به باتروم ته نه وړي دا به ځان ته مخامخ د باتروم مخې ته یا د کوټې مخې ته چې څنګه زنانه خپل رفع حاجت کوي مطلب باتروم نه روځي نو دغه تعویض به فورا لاسونه به یې او غاړې ته به یې شي داسې به نه کوي چې ناغه پکې راشي 2 ورځې پکې تېرې شي 3 ورځې پکې تېرې شي داسې به نه کوي بس فورا به تعویض غاړې ته چې انشاءالله الله جل شانه به ورته اولاد نصیب کړي جزاک الله